ملګرو دا د ډوب بابا د علاقایي خلکو د وینا مطابق د نن نه پوره 10 کاله مخکې دغه ډوب بابا د سیند ته کوز شوی دی وایي پکې ژوندی دی دې کې ډوب دی او ویل چې زه به 2024 کې واپس راوځم نور معلومات په دې ویډیو کې را سره وګورئ لکه راوځي به بیا به دا چلی هغه چلی به بیا به هغه شاید دلته پاتې کېږي او خلک به ورته ځي راځي موږ هم دې په تمه باندې ناست یو دا هم په تمه ناست دی چې بابا به 14 کاله بعد راوځي 2010 کې دنګلي دی ځای نه او 2024 کې به راوځي نو الله دې وکړي چې دی رښتیا راوځي ولې یو انسان چې کومه دی هغه موږ دا نه غواړو چې هغه ته د سخته وي کېدی چې اوبو کې په تکلیف وي که رښتیا وي خو یو منټ نه زیات خو موږ ساه نه شو اخیستی اوبو کې چې بابا 15 کاله ساه څنګه واخیسته په دې اوبو کې اوس هم لا ژوندی دی د خلکو دا وینا ده وایي د ډوب بابا دلته یو شاګرد هم و چې د ډوب بابا خدمت به یې کوه خو چې کله ډوب بابا په دې اوبو کې ځان ډوب کو ویلې چې زه 10 کاله بعد د دې نه ژوندی راوځم نو څه وخت بعد هغه شاګرد هم د اوبو ته ځان ور ډوب کو ویل چې زه به هم لږ وخت بعد ژوندی راوځم خو افسوس چې د هغه شاګرد لاش یې خلکو په هغه ورځ راویسته خو ډوب بابا لا تر اوسه پورې مړ ژوندی ورک دی پته یې نه لګي دا بابا په دې لاره تللی دی ښکته سیند ته دنګلي دی 2024 کې به واپس راځي خو دلته کې د حیرانتیا خبره هم ده ولې یو منټ یا 2 منټه نه زیات یو انسان په اوبو کې دننه نشي تېرولی چې دا بابا به دا 15 کاله څنګه دلته ژوندی پاتې شي د سوچ خبره هم ده خو البته دا بابا وایي په دې ځای راغلی یا لکه دا خبره بدل نه وي دا نښې د سرو زرو یا څه بل څه ته نه یې کړي ده نه دي دا سرو زرو نه خو نه دي دغه لاره تلي دا وګوره ټوپې هلته نه والی دی دغه لاره سیده تلي لاندې وګورئ الله دې رحم وکړي چې د بابا د څه د وجې نه ښکته سیند ته دنګلي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو په دغه کوټنۍ کې 10 کاله وړاندې یو بابا و دلته کې به اوسېدو د علاقې دا خلک وایي چې دا یو ډېر غټ پیر او مشهور پیر و د به دمونه هم اچول پیریان به هم یعنې چا نه پاسول په چا به کېنول والله اعلم نوره پته موږ ته نشته دی خو دغه بابا د دې ځای نه داسې لاړو هغه سیند ته ودنګل او دا خبرې ورکړی دی خلکو ته چې زه به 2024 کې واپس راځم دې کې څومره حقیقت دی علاقایي ملګري را سره ولاړ دي دی سره یو څو خبرې کوو په دې اړه باندې او ګورو چې دا بابا په کومه لار تلی وایي په دې لاره تلی دی هغه سیند ته دنګلي دي او 2024 کې به واپس راځي نو معلومات نور تاسو ته د دې ملګرو د خولې نه اورو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی ملګري دې خوا راشي شکر دی الحمدلله ښې جوړې شکر دی ملګري دا بابا چې کوم دا څه کیسه وه علاقه کې څه خبرې اورې څه کیسې اورې څنګه چلو بس علاقه کې خو موږ دا اورو لګیا یو چې لکه دا بابا دلته اوسېدو به او لکه ژوند یې ټول دلته تېر کړی و دا ځای یادوي چې لکه دې کې پاتې کېدو خلک به ورته تلل راتلله او لکه 10-12 کاله مخکې خلک وایي چې لکه دې سیند ته دنګلي دی او فلحال څه پته نه لګېدل خو لکه خلک وایي چې راوځي به څوک 2024 وي څوک څه وایي څوک څه وایي خو لکه دا وایي چې لکه راوځي به د خپل کسان هم راځي دلته کې خیرات هم کېږي او پروګرامونه یې دا لکه د هغې خپل کسان دی وایي چې لکه دا زموږ نسب نه دی لکه دا به راوځي ښه نو اوس لږ مخکې ځو راځئ ګورو چې د بابا په کوم ځای دنګلي په دې لاره سیده تلی او ښکته یې سیند ته دنګلي تاسو راځئ دا بابا په دې لاره تلی دی ښکته یې سیند ته دنګلي دي 2024 کې به واپس راځي خو دلته کې د حیرانتیا خبره هم ده ولې یو منټ یا 2 منټه نه زیات یو انسان په اوبو کې دننه نشي تېرولی چې دا بابا به دا 15 کاله څنګه دلته ژوندی پاتې شي د سوچ خبره هم ده خو خلک وایي چې هغه یو غټ ولي تېر شوی معلومات نور تاسو له درکو چې څه حقیقت دی په دې خبره کې شته نشته دی هغه ځای کې یو قبر دی دغه قبر د څه دی ملګري دا وایي چې دا د لکه دې مرید او لکه دلته به دې سره پاتې کېدو لکه څنګه استاد شاګرد وي که نه لکه داسې وایي چې لکه دا مرید و هغه بس وفات شوی دی بیا دلته کې ښخ کړی تاسو راځئ دې قبر ته لږ اول ورشو دا اوس د دې بابا مرید و خلک وایي چې شاګرد یې هم و بلا ګربتیانې پې چا لګولي دي دلته کې دا وګورئ تاسو وایي دا د دې بابا مرید او شاګرد و او بیا بابا چې کومه دی د بابا څه وجه کېدی شي چې دغه څه دي بابا داسې تلی دی داسې نه دی تلی دا نشان یې ځکه ورکړی دا مخکې نشان دی هلته نه ټوپ والی دی داسې تل راغلی وګوره داسې تلی دي او ټوپ یې والی دی او دا مې ویلي دي زه به
دومره ټایم پس به راوځم کم ټایم کې به ویل راوځم کم ټایم به راوځم 2024 ټایم یې ښولی خو ول د خدای پاک ته پته خدای پاک ته علم کې ده راوځي نه راوځي مونږ دغه کې نه خلکو نه اورو لکه خلکو خولې نه لکه داسې اورو نو بابا به داسې وی ټوپ چې څنګه والی دی نو هغې ویلي زه به دومره ټایم پس به راوځم بس بیا داسې ټوپ یې والی دی نه هسې راځئ تاسو زو مخکې خو د حیرانتیا خبره نه ده ملګري یو بابا تقریبا لکه 10 کاله مخکې تلی 2024 کې به راځي دا څومره خو دا څو کاله شو تقریبا 14-15 سال به یو بابا چې کومه دی په دې لاره وی تلی دا وګورئ دا چونې دا کرښې تاسو ته ښکاري په دې لاره دا بابا تلی دی ښکتې هغه ځای کې دنګلې دي او وایي په آخر ځل دا پیغام هم پرېښود چې 2024 کې به زه د دې اوبو نه راوځم اوس والله عالم حقیقت پکې شته نشته دا څه دي دا کندې د څه دي دا څه وجه کېدی شي یار دا کندې وګورئ تاسو ته څه پته ورته نشته دې باره کې د کندو باره کې دې نه خو نه یو خبر چې دا څه چل شوی څه چل نه دی شوی دې نه یو خبر دا خو داسې تازه کندې هم دي تازه والی شوي دي والله عالم چې چاته سره ویستې دي که بل څه وجه ده دا وګورئ تاسو خو البته دا بابا وایي په دې ځای راغلی یا لکه دا خبره بدل نه وي دا نښې د سرو زرو یا څه بل څه ته نه یې کړي دي نه دي نه دا سرو زرو نه خو نه دي دغه لاره تلي دا وګوره ټوپ یې هلته نه والی دی دغه لاره سیده تلي لاندې وګورئ الله دې رحم وکړي چې د بابا د څه د وجې نه ښکته سیند ته دنګلي دي او 15 کاله بعد به اوس تقریبا 2024 دی نو میاشت هم یو څو ورځې دي تقریبا بس 2 ورځې بعد به وایي بابا د دې ځای نه راوځي دا خلک ټول دا خبره کوي والله عالم چې دې کې څه حقیقت شته او که نه تاسو راځئ لږ مخکې لاړ شو نه ځو بس ځای خطرناک دی کیمرامین صاحب وایي چې مخکې مه ځه هسې نه چې ما د 14 کالو دپاره غیب کی نو څه ګڼې دې کیسه کې څه حقیقت به وي که نه به وي رښتیا مړه تاسو ښه ماشاءالله ګیرې په سنتو برابر خلک چې راشي دلته څه خبره کوي بس دغه وایي چې لکه څه ما تاسو ته ووایي که نه چې لکه وایي راوځي به او بیا به دا چلي او هغه چل به وي بیا به هغه شان دلته پاتې کېږي او خلک به ورته ځي راځي موږ هم دې په تمه باندې ناست یو دا هم په تمه ناست دی چې بابا به 14 کاله بعد راوځي 2010 کې دنګلي دې ځای نه او 2024 کې به راوځي نو الله دې وکړي چې دی رښتیا راوځي ولې یو انسان چې کومه دی هغه موږ دا نه غواړو چې هغه ته د سخته وي کېدی شي اوبو کې په تکلیف وي که رښتیا وي خو یو منټ نه زیات خو موږ ساه نشو اخیستی اوبو کې چې بابا 15 کاله ساه څنګه واخیسته په دې اوبو کې اوس هم لا ژوندی دی والله عالم دې کیسه کې حقیقت شته او که نه خو ټول خلک دا خبره کوي موږ ته باقاعده را سره رابطې خلکو وکړي چې راشئ داسې یو بابا دی نو په دې وجه باندې موږ رالو چې ستاسو په وړاندې دا کیسه کېدو خو کوشش وکړئ دا معلوماتي ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ چې ډېر ملګري د دې نه څه سبق څه فایده څه عبرت او دغه شانتې د علاقې د دې بابا د دې کیسې نه خبر شي